Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yamunnuna alayka an aslamu قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظيم. درود شريف لي اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. زما عزتمندو میاندو خویندو دا کوم آیات مبارکه چې ما ستاسو مخکې ولوستو د شپږشتمې سپارې د سورۃ حجرات 17 نمبر آیات دی او په دې آیات مبارکه کې الله جل جلاله د قبایلو تذکرہ کوي د باندچیانو چې هغه په ظاهري تور باندې صرف کلمه ویلې وا او د ځړنا لا پوره مسلمانان شویم نو او ویل چې آمنا مونږ ایمان راوړل دي. نو قرآن پاغیرت کوي چې تاسو داسې مو ہے چې مونږ ایمان راوړل دي خدا سي ویل شي چې مونږ اسلام قبول کړو ځکه چې تر اوسه پورې تاسو زړونو کې لا ایمان نه نوته نه ده او که صحیح طریقې سره د الله او د رسول تابعداري وکړي نبي ابو تاسو په اعمالو کې څه کمی نه کیږي او مؤمن هغه چاته ویل کیږي چې د زړه مؤمن کې وي د الله او د رسول او اس قسم شک نه وي د الله او د رسول په خبره کې او jihad کوي هم په مال او هم په جان په لار د الله کې او د رښتینی خلق دي. او بیا رستو آیات کې وی 17 نمبر کې چې دی پتا باندې احسان کوي چې مونږ اسلام قبول کو پتا باندې احسان کوي چې نورې قبيله دې نه مني او مونږ هم منلې ورته وای چې په ما باندې احسان مکوي الله په تاسو احسان کړی دی چې تاسو ته د ایمان هدایت درکړی دی او توفیق درکړی دی چې رښتیا وایي تاسو. یعنی د هدایت چې کوم نعمت ته او د هدایت کوم سرمایه ده کوم تحفه ده نو په دې باندې به ته فخر نه کې کبر به نه کې چې او په چا باندې به احسان هم نه کې د خپل مسلمانانو او د بزرګي بلکې د الله شکریا ادا کې چې الله تعالی د اسلام او د ایمان دولت در نصیب کړي دي. لکه قران کریم کې د نور مثالونه مشته 30مه سپاره کې سورۃ شورا کې الله پاک خپل نبی ته فرمایي وکذالک وحینا الیک روحا من امرنا اے پیغمبر موږ ته وحی راو لګلم ما كنت تدري مل کتاب ول ایمان تن په دې په دې باندې چې څه شی د کتاب او څه شی د ایمان خوګر ظلمونګ دا یورانا او مونږ هدایت کو په دې باندې چاته چو غواړو د خپل بندگانو نام وانک لتهدی الی صراط مستقیم او یقینا تلار خود انکه په طرف د صراط مستقیم باندې پیغمبر ته الله وی چې مخکې د وحی راتلو نام مخکې د قران نازلې دو نام تا ته د کتاب او د ایمان اس پته نه و د ایمان تفصیلات او د کتاب وضاحت دا تا پس ته وحی نشوي دی او هدایت خو مونږ چې کوم بندگانو ته غوړو الله وي مونږه کو نو قران کریم خپل پیغمبر ته الله فرمایي چې تا تم د هدایت پته نه و تر څو مونږ ته نو غړې او مونږ ته هدایت تر څو نو کړې بیانم درته نو کړې قرانم نور علی غلې تا تم د یوې خبرې پته نه و دا الله پاک د هدایت اغلوی احسان
او لوی تحفه چې د هغه تذکرہ کوي. دارنګي قران کریم کې د جنتیانو بارکه وایي چې جنتیان په جنت کې وایي وقالو الحمد لله التبوي چې ټول حمدنا غي الله لردي هدانا لهذا چې مونږه دې جنت تراوستو او د دې لارې هدایت مونږ تو کو مونږ په خپل دې زه تراتلون کې نو او مونږه جنت تر رسیدون کې نو په خپل طاقت باندې او په خپل خدا د لوی الله احسان په مونږ باندې او د لوی الله ډیر شکر دې او داغه د پاره حمدونه دي چې مونږ ته د جنت لار سیده کړې و. یعنی د هدایت هغه تحفه د هدایت هغه عظمت او هغه قدر چې ده دا به انسان ته چې دی بیا په جنت کې معلوم شي او د الله شکر بوباسي. نور قران کریم کې 14 سپاره کې راځي چې ولکل قوم هاد هر قوم هر علاقې ته لار خودلو والا او د الله د دین دعوت ورکون کې دا الله هر علاقې ته هر قوم ته را لګلو. داسې یو قوم داسې یو علاقه نه ده تیر شوی چې پاغې کې د الله د دین داعی نه راغله. او قران کریم سورته مائده کې وایي فإن تولیتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبین. کتا سو مخ واړوي نو په دې خبره به ځان پوي کې چې زمون په پیغمبر باندې دا خو صرف د مسلې رسول دی دعوت تاسو ته درکو دعوت تاسو ته ضرور رسیدو او د اخیری پیغمبر دعوت هم د دنیا ګډ ګډ تر رسیدل لري. بس دغه د پیغمبر ډیپټی ده په خلکو باندې منل د خبره د پیغمبر ډیپټی نه ده. لکه علی رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام فرمایلیو فوالله فالله می دې قسمی لا يهدي الله بك رجلا واحدا کيو انسان تعالی ستا په وجبانی هدایت کی او لار ورته خي نیک عمل کی مزګزاره کی تلاوت گزاره کی ستا په وجبانی دیو الله منون کی خیر لک من ان یکون لک حمر النعم کسر سروخان ستا د پارشي قیمتي نه قیمتي خان تعالی الله در کی دا غینه دا یو انسان چې ته پنه کلا راولې دا ستا د پاره ډیره خدام. دا خبر نبی علیہ السلام حضرت علی رضی الله عنه ته کړه چې یو انسان د چا په وجبانی هدایت یافته شو او پنه کلا روان شو دا د قیمتي سيزونو نه دا ډیره خبره ده. دا ذکر کوي په دې خبره کې چې هدایت دا یو ډېر لوی نعمت ده. دا چې الله تعالی تدر کو ستا په وجه بل چا تور کو دا ستاسو پر ډیره د سعادت خبره ده. او دویم قسم هدایت چې ده هغه د حق د قبولولو هدایت ده او د حق په قبولولو باندې او دارنګي د په توفیق د حق د قبولولو باندې مدد کول دی او بل او الله پاک خپل پیغمبر ته شلم سپاره کې وای انک لا تهدی من احببت ته په چا باندې حق نشي قبولولې ولکن الله يهدي من يشاء الله په حق قبلې چاته چوغواړي او هغه مهتدین خفي جنی. دا آیات چې دنو دا د ابو طالب با حق کې نازل شوی دی ټول مفسرین وایي چې د نبی علیہ السلام دا خواهشو چې ابو طالب چې د کلمه وایي او مسلمان شي تر دې چې صحیح بخاری شریف کې راځي چې بالکل د مرګ وخت نبی علیہ السلام ور نږدې شو ورته ویل چې زما په دې وخت کې کلمه وایا. ابو جهل ورته بیا आवाज وکړ ور سره ناستو چې ولې د خپل پلان نکدین دې پرې خو دو او دروازه دین په روان شوې. هغه چې کله مړ کېدوم د خلینې دا ټکی وتل چې علی ملت عبد المطلب چې د خپل پلار نک په دین باندې مړ کېږم او کافر د دنیا نه تل دي. نو نبی علیہ السلام تعالی پاک دلته دا خبره ذکر کی چې هدایت ستا په خو باندې څه چاته نه ورکوم. هدایت چې دا زما یو لوی تحفه ده دا چې زما چاته خوخي زیږي ته ورکوم. یعنی مونږه چې کلمه وایو مسلمانان یو او نیکو اعمالو کې سنا سجنم تیریږي په دې باندې د الله ډېر شکر وباسو. زمونږ نه په عمرونو سره په باډیانو سره په مال دولت سره د علاقې په اعتبار
خسته خسته خلق موجود دي، خو الله پاک مونږ ته سنا سو د خپل دین کې د چلیدو او په دین باندې د سنا سره عمل کولو توفیق را کړی. نو په دې باندې چې د الله مونږ څومره شکر ومو باسو اب کمی. الله دې مونږ ته استقامت را نصیب کړي. او بل خبره ده چې د هدایت ګڼ شمیر اقسام دي. یو هدایت د الله د بندگانو ته چې د نیکو اعمالو توفیق ولور کی، د خسته اخلاقو توفیق ولور کی خلقو سره، لکه مستدرک حاکم روایت ته او حدیث ته د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام فرمایل دعا کولا اللهم اغفر لي خطايا وذنوبي كلها، اے الله ما تا گناهونه معاف کړي، خطاګان را ته معاف کړي، او قصدن عمدن چې څومره گناهونه شوي ټول لا ته معاف کړي. اللهم انعمني واحييني او ورزقني، اے الله انعام را باندې وکي او دارنګي واحييني او جون را نصیب کې، ورزقني او رزق را نصیب کې، واهدني لصالح الاعمال او هدایت را کې ماتا په دې خبره باندې چې زه نیک اعمال وکما والاخلاق او خسته اخلاق استعمال کما، د دې توفیق را کې مولا. فإنه لا يهدي لصالحها الا انت، یا الله د نیک اعمال او د اخلاق او توفیق دا صرف تور کې، ولا يصرف عن سيئها الا انت، او د بد اخلاق او د بد اعمالو نه منې کول صرف او صرف تکې مولا. بچکول تستا په توفیق سره کیږي. دغه معنا لا حول ولا قوه الا بالله، دا لا حول نشته بچ کېدل د ګنانا، ولا قوه او نشته طاقت د نه کمل الا بالله مگر دوانه د الله د طرف دی. یعنی یو بنده به دا سوال هر وخت کوي چې یا الله د نیکو اعمالو او د خسته اخلاق او توفیق راکې، دا هدایت ته وهدنی لصالح الاعمال والاخلاق. یا الله زکا چې د نیکو اعمالو او د ښه اخلاقو توفیق تور کې، او د بدو اخلاقو د بدو اعمالو نه بچکول صرف او صرف تکې، د نیکو اعمالو توفیق ملاوېدل او د ګنا نه بچ کېدل، دا مولا د دې تعلق ستاسو د ذات سره دی. نو یا الله مونږ ته نیکو اعمالو د خسته اخلاقو توفیق راکې، دا پیغمبر دعا کوي، او د بدو اخلاقو د بدو اعمالو نه مساتې. دا د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه حدیث دی. بل خبره ده چې د هدایت پاکسامو کې یو لوی قسم دا دی چې بنده ته د الله وحدانیت ملو شي، او دې دا عقیده وساتي چې یو الله مشکل کشا دی، یو الله حاجت روا دی، الله یو دی په اعتبار د ذات او د صفاتو سره، هو الله احد. دا عقیده وساتي او د شرک نه چې د لريواله وته نصیب شي. نو هر کله چې یو بنده د وحدانیت په عقیده باندې او د شرک نه بیزارای، نو په دنیا او په آخرت کې وځه امن او سکونی. قران کریم اومه سپاره کې ذکر کړي الذين امنوا، هغه کسان چې ایمان راوړل دي، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، او ایمانونو سره ظلم ګډوډ کړي نه دي، خلط کړي نه دي ور سره. د دې خلکو لپاره امن وي او دغه هدایت یافته خلک دي. صحابو چې دا آیات اوریدو نو نبی علیہ السلام ته عرض کو چې دا الله رسوله مونږ کې کم کسته چې ظلم به نه کړي، نو امن خو مونږ یو کستم نوي، ځکه چې قران وایي چې ایمان وروړي او ظلم نه کړي، دغه خلکو ته به امني. نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې ظلم نه مراد دلته شرک دی. نو الذين امنوا چې الله وحدانیت کلک منلی، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، شرک ور سره نه کړي، دوی ته په دنیا او په آخرت کې امن دی او دغه هدایت یافته خلک دي. نو د هدایت یو لوی قسم دا دی چې د الله د وحدانیت قائل او د هر قسمه شرک نه چې دی بیزار. د ومه سپاره سورۃ انعام 84 نمبر آیات کې دی. او نبی علیہ السلام بهر ټیم د الله نه سوال کو چې الله ماته هدایت را نصیب کړي.
او هدایت راکې مولا. دا قران تاسو ګورئ اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. یا الله مونږ ته صراط مستقیم طرف ته هدایت نصیب کړي، صراط مستقیم راته وخه، په صراط مستقیم راته استقامت را نصیب کړي. دا دعا هر مؤمن په هر ورځ کې په هر رکعت کې کوي الله تعالی. یعنی معلومیږي د صراط مستقیم طرف ته هدایت دا د انسان یو ډېر لوی ضرورت ده، د دین لوی ضرورت د دې نشته. او صراط مستقیم څه شی ده؟ نو قران زې په زې وای د الله تابعداري، د رسول تابعداري، د الله بندگی، د ټول صراط مستقیم نه. بهر حال حدیث ته عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مسلم شریف کې ده چې نبی علیہ السلام په دعا کې فرمایل اللهم انی اسالک الهدى، اے الله هدایت در نه غواړم، والتقى او تقوا در نه غواړم، والعفاف او عفت او پاکدامنی در نه غواړم، والغنا او د زړه او د مالداری در نه غواړم. نو هدایت سوال ګوري نبی علیہ السلام کړه او دعا به کوله چې یا الله ما ته هدایت را نصیب کې سوال لرته کوما. نو چې پیغمبر دا دعا کوي د یو امتی لپاره څومره دا سوال پکار دی د الله په دربار کې، نو دا معلومه خبره ده چې پیغمبران چې سار او ماخام فرشتي ورته زیرازیو ملاویږي ورسره د الله پیغمبري د الله د مخلوق د هدایت د پاره راغلي، بیا هم سوال کوي اللهم انی اسالک الهدى. او نبی علیہ السلام دعا وکوله د صحابو د پاره د هدایت او خپل امت ته هم دا لار خودلې ده. د صحیح بخاری د صحیح مسلم شریف حدیث ته د جریر ابن عبد الله رضی الله عنه فرمایي لقد شکوت الیه، ما نبی علیہ السلام ته شکایت کوم چې زه پاس پانه ټینګېدې نشم. او نبی علیہ السلام چې دینو زه په دې سینه کې اسیو عالم او راته ویل اللهم ثبته، اے الله کلکه کا، وجعله هاديا مهديا، او وی ګرځولار خودون کې لار خودلې شوی. نو ګوره نبی علیہ السلام ته وی چې زه پاس نشم ټینګېدې، نو نبی علیہ السلام دا اس ټینګېدو سره سره وته د هدایت دعا وکړه. یعنی خزان د پاره د صحابو د پاره هر وخت دا دعا وکوله چې یا الله ما ته دوی ته په مختلفو موقعو چې هدایت ورته نصیب کې. یعنی هدایت یو ډېر لوی نعمت ده، خو پیغمبر د دې په قدر باندې پوهېدو ځکه بیا به تذکرہ کړی ده. او دارنګه بخاری او مسلم صحیحینو کې حدیث ته د ابو هريره رضی الله عنه دی وی چې طفیل ابن عمر دوسی رضی الله عنه او د مرګری نبی علیہ السلام تراغه وی اے د الله رسوله دوس قبیله چې دا اسود نافرمانی کړي دا وابت او انکار کړي، نو تب اغي ته خیره وکا. او یا ورته دا ویلی شو چې دوس قبیله تبا شو. نبی علیہ السلام فرمایل چې د سوای اللهم اهد دوسا وات بهم، اللهم اهد دوسا. اغي ورته وی چې زمون خپل قبیله ده بس نه منی د الله او رسول خبره، اے د الله رسول خیره وتاو کا. نبی علیہ السلام ورته وی د سوای چې یا الله دوس قبیله ته هدایت وکي، دعا ورته وکي، خیرو نقص نه جوړیږي، هدایت دعا ورته وکي، الله ته سوال وکي. او یا الله دوس قبیله راولي مدینه ته، دا دعا ورته وکي. او دا رنګه صحیح مسلم شریف حدیث ته چې دا علی رضی الله عنه روایت ته چې نبی علیہ السلام د تویلو قل چې د سیوایا اللهم اهدنی وسددنی، اللهم اهدنی وسددنی، یا الله ما ته هدایت را نصیب کې، وسددنی او د صحیح خبرو توفیق را نصیب کې، د نیغوالی توفیق را نصیب کې. یعنی د هدایت سوال کوا د الله نشي، الله ما ته هدایت را نصیب کې چې هدایت درته دلاریو کی چې سم لار درته وخی. وسددنی روایت کې دي چې وسددنی مطلب دا دی چې ستا غشه چې دینو په صحیح طرف باندې لاړ شي، صدا د سهم، یا الله ما ته سیدواله را نصیب کې. لکه تاسو وختي د اسواله حدیث اوریدو چې نبی علیہ السلام اکثر وختونو کې
چې بل خبره به مو د هدایت په ور سره یوځای کو. دا تاسو وختي د جرير رضی الله تعالی عنہ حدیث کې وکړه. د صحیح بخاری د صحیح مسلم شریف حدیث ته حدیث تبر ابن عازب رضی الله تعالی عنہ ده دی وی رایت النبی صلی الله علیه وسلم یوم الخندق تغزوه خندق پرز میں نبی علیہ السلام کو تو وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره. نبی علیہ السلام چې دینو خور باندې ټول لیت په تو هغه خندق کنستلو کنه او په خپلم پکې لګیاو تر دې د سینې مبارک وخت چې دی خور کې بالکل پټ شو. او وکانه رجلا کثیر الشعر بر ابن عازب رضی الله تعالی عنہ چو نو دی وی هغه حدیث د څه ده چې دی ویل اللهم لولا انت مهتدینا. نبی علیہ السلام دا اشعار لستو اے الله کته نو نو مونږ ته وسملار نو معلومه ولا تصدقنا ولا صلینا نو مونږ صدقه کړو نو مونږ منځونه کړو. فانزلا سکینه علینا یا الله مونږ باندې اطمینان او سکون نازل کې. وثبت الاقدام الا قینا یا الله قدمونه مضبوط کې کافرانو سره ملو شو. ان الاعداء قد بغوا علينا دې کافرانو موږ سره ظلم کړی چې ټول عرب یو شوی دي او د مدینه خلاف منسوبه جوړه کړی دا. اذا ارادو فتنه ابینا هر کله چې دې زمونږه گمراه کول غواړي موږ ته انکار کوو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت الله علیه فرمایي والعبد مضطر دائما الى ان يهديه الله الصراط المستقيم. یو بنده چې دی مجبور دی همیشه دې خبره ته چې الله ورته صراط مستقیم نصیب کی او دې دعا باندې مجبور دی ځکه چې د هدایت نه بغیر بل لار د نجات نشته او چې نیک بخته تر سه بغیر د هدایت نه نشره سي دی او دا هدایت پتا ته څوک درکې دا الله په هدایت باندې کیږي چې الله درته هدایت نصیب کی. نو دا الله نه با هر وخت هدایت غواړي ځکه هم په مانځ کې وایو اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کوي ان العبد اذا امن بالكتاب او اهتدى به مجملا چې یو سره صرف په قران ایمان وروړي او هدایت په حاصل کی مجملن دا اجمالی بس کافی ده. خو چې کله اوامر ومني چې الله سویلی هغه ومني او چې څه قران کې دي دا ټول رښتیا ومني او دارنګي دا الله داري خبره نه چې منع کړي دا غي نه ځان منع کې دغه هدایت تفصیلی ده. ځکه دا هدایت خو سنهایه نشته سبیخ نه دی معلوم تبارک ورځ یا الله هدایت را نصیب کې ته یعنی ار ورځ دې ته محتاج چې دا الله یې رستا پړ کې را پیدا شي په دین کې ته په مزید نورم او چلےږي. ځکه قران وایي ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. هغه کسان چې هدایت حاصل کړو الله ورته په هدایت کې مزید اضافه وکا. دا قران وایي وزدناهم هدى دم قران وایي چې هدایت کې مت اضافه وکا. او قران دام وایي چې فمن يريد الله ان يهديه چاته چې الله غواړي چې هدایت ورته نصیب کی يشرح صدره للاسلام د سینې بیا اسلام ته کولو کی او د چا باره کې چې الله غواړي چې گمراه کی د سینې تنگ او ګرځي تبه کدي اسمان ته خيږي اسمان ته خطي نشي نو چې نشي خطه دیغه هدایت نشي حاصلوله زړه تنگ شي د هدایت ته حاصلولنه امده کرانګي بیمانه خلک چې دي دا هدایت نشي حاصلوله نشي قبلوله زړه ورته تنګینه کو خبره ده دا الله او رسول خبره چې دا ورته لوی بوج او لوی مصیبت ښکاری. علما ذکر کوي چې هدایت غونډه خسته نعمت د الله درکې نو د دې حفاظت پسنګ کی ته په هدایت باندې کلکیږي څنګه ثبات علی الهدایت
اسباب الثبات دا څه شی دی؟ نو اوله خبره دا غینه دا د علما ذکر کوي چې یو سړی وای چې زه الله می په اسلام باندې او په ایمان باندې چې دې مضبوط پاتې کی، د دې لپاره ولنه خبره دا ده الدعاء چې دې بد الله په دربار کې دعا کوي. ترمذی شریف روایت ته انس رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام بدا دعا ډیره زیاته کوله، یا مقلب القلوب، اے د زړونو اړون کیا راړون کیا، ثبت قلبی علی دینک، زما زړه چې په خپل دین باندې کلک کماله. او دا حدیث کې انس رضی الله عنه ده نو دی وی فقلت یا رسول الله، ما نبی علیہ السلام ته وی اے الله اے د الله رسوله مونږ پتا باندې ایمان راوړل او په قرانم ایمان ده، توسم په مونږ باندې یریږي. وی راته وی چې او ولنا زکه د ازلونه د ټولي دنیا د انسانانو دا د الله د دوه ګوتو ترمنځ دي، څنګه چې د الله د شان مناسب ګوتې دي. یقلبها کیف یشاء، اړ ایراړي الله د ازلونه څنګه چې د الله خوښ شي. اسنه چې یو ورځ باندې مسلمانې او په جمعات کې ولاړې، په مصلی باندې ولاړې او ټول شپه ورځ عبادت کې، او په بل ورځ باندې د زړه چې ده بالکل د شیطان په قبضه کې تا زړونه وړي نو ته به الله ته سوال کې چې یا الله اے دړونو اړون کې راړون کې دا زړه زمونږه کلک کې په خپل دین باندې، نو دا دعا چې کې الله به مضبوط کی. دا یعنی یو مضبوط لار ده مونږ سره چې یو بنده دا غواړي چې ما ته الله استقامت را نصیب کی، نو د استقامت د پاره د ټولو نه بهترین لار د سره ده چې دې نو د الله په دربار کې هر ټیم دعا شروع کی، چې د الله په دربار کې دعا غواړي غالب ګمان دي چې الله پاک به استقامت ورته ور نصیب کی. بل خبره دادا چې یو بنده دا غواړي چې الله ما په هدایت باندې کلک کی او ما ته هدایت نصیب کی، نو د دې د ټولو نه لوی خبره دادا چې دا په الله باندې ایمانی او نیک اعمال بم کوي. دا سورۃ ابراهیم کې راځي یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت، مضبوطی الله ایماندار خلق په مضبوطی وینا سره په ژوند دنیاوی کې او په آخرت کې. نو امام قتاده رحمت الله علیه وی په ژوند دنیاوی کې دا دی چې کله کې الله په خیر او په نیک اعمال باندې، او په آخرت کې مراد دا چې په قبر کې د سوال جواب صحیح توفیق ور نصیب کی. نو ګوره ایمان راوړل په الله او نیک اعمالو کې ځان مصروف ساتل دا په خپل د دې خبرې گواہی ده چې الله پاک به د کلک ساتي او ثبات او مضبوطواله به نصیب کی. بل خبره ده چې قران کریم کې د پیغمبرانو واقعات دي. کله د نوح علی السلام واقع ګوره چې د 9.5 کاله د الله د دین لپاره دعوت چلولې ده. کله د ابراهیم علی السلام واقع ګوره چې د الله د دین لپاره ورته پریوته ده. کله د موسی علی السلام واقع ګوره چې 120 سال عمر او د فرعون په مقابله کې ټول عمر تیر کړی ده. دارنګه مختلف پیغمبرانو واقعات ګوره الله پاک بیا په کومه طریقې سره مدد کړي دي، نو په دې سره به ته په دین باندې کلکېږي. او دارنګه د الله ذکر چې و بنده کوي، الله یادوا د الله ذکر کوا. لسمه سپاره کې راځي اذا لقيتم فئه، کافرانو سره چې مخامخ شي فثبتون کلک شي او د الله ذکر کوي نو کامیاب بشي. د الله په ډیر زیات ذکر باندې بنده چې دې کلکېږي، په دعوت ال الله باندې بنده کلکېږي. څومره چې ته د الله دین ته دعوت چلے دومره به الله په هدایت باندې کلکې. د نیکانو خلقو په مرګرتیا باندې انسان کلکېږي چې څومره د نیکانو خلقو سره نیکو مجالسو کې نیکی خبرې اوري او تذکری دې ټولې نیکی وي، ماحول درته نیک میسری. غالب ګمان دی چې الله پاک با په دین باندې کلکوالی در نصیب کی.
بل چې دینو په تکلیفونو مصیبتونو به صبر کې د ګنا نه بزله صبره نو الله پاک به خپل استقامت در نصیب کیو استعینوا بالصبر والصلاه الله وی چې مان امداد غواړي همدا صبر او منځ دې ډېر لوی لار ده بل دا د الله په نعمتونو کې به سوچ فکر کې جنتونو کې به غور کې جهنم باره کې به فکرمند دی مرګ بزان ته یادې چې هر کله ته په دې سوچونو فکرونو کې لګې غالب ګمان دی چې الله پاک بتاتا کلکواله در نصیب کی د دنیا مصیبت اس مصیبت په در تنخ کاری بس الله تبارک اجر راکا د دنیا نعمتونه راحتونه دی باندې به هیڅ قسمه فخر او کبر غرور ځکه نه کې چې ستا ټوله توجه به جنت طرف ته نه ته به نه کبر کې او نه به ناشکری کې بهرحال نبی علیہ السلام با صحابو تم داول پوری تاسو ته علم ده چې یاسر خاندان ورته ویل کیږي عمار او د دې مور چې د سمیہ او یاسر د خاون نامه د سمیہ دا هغه خلق دي چې ډېر زیات تکلیفونه تیر کړی دي دا مور اولنې شهید ده په اسلام کې دا هغه خزه ده چې د اسلام باندې دومره کلک ولاله او سمیہ رضی الله عنها چې ابو جهل دا دوه ټوټې کړي و په اولنې شهید ده او بیا هم د اسلام نه وړېدل نبی علیہ السلام بدی ته صبرن یا آل یاسر اے د یاسر خاندان صبر کوي او استقامت اختیار کوي فین موعدکم الجنه استاسو وعده د الله تعالی سره دا استاسو له جنت درګي یعنی جنت ملاویدل جهنم نه بچ کېدل دا په صبر باندې دی په د الله په دین کې په تکلیف باندې او په صبر سره استقامت ملاويږي استقامت په دین باندې کله کېدل دي او همدغه صراط مستقیم دی الله دې موږ ته هدایت غونډه عظیم الشان تحفه مونږ ته را نصیب کړی دا اوس ته په الله استقامت او ثبات او مضبوطواله را نصیب کی وما علينا الا البلاغ